سلامونه ملګرو بریکینګ نیوز دا راغلی دی چې د امریکا نوې صدر ډونلډ ټرمپ د خپل حلف اوچتولو تقریب کې عمران خان ته هم انوایټیشن ورکړي چې کله ډونلډ ټرمپ د امریکای صدر جوړیږي او څه ټایم حلف اخلي دغه تقریب کې به عمران خان هم راغواړي. نو آیا عمران خان په دغه تقریب کې شرکت وکړي کنه دا تقریب به کله وي د حواله سره در سره مکمل معلومات په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د پی ټی آی چې څومره هم کارکونان دی په امریکا کې نو هغه نه اوټ ډونلډ ټرمپ په دې خبره ایشتلو چې زبر عمران خان سپورټ کوم زبر د عمران خان رهایی د لپاره اقدامات کوم جی. نو اوس هغه په امریکا کې د پاکستان یو ډیره غټه کمیونټي ده چې هغه باقاعده د هغه د حکومت حصہ ده هغه ووټینګ هم کولای شي. نو هغه پاکستانیانو ډونلډ ټرمپ لا باري اکثریت سره ووټ ورکړو. نو سم دغه پاکستانیان غواړي چې دغه ډونلډ ټرمپ د پاکستان حکومت له درخواستو کې د پاکستان حکومت له وای چې عمران خان رها کړي جی. نو سو د ډونلډ ټرمپ نه د ډیر د پی ټی آی کارکونانو د ډیر د پی ټی آی لیډرانو ډیر غټ توقعات دي. اوس چې کوم بریکینګ نیوز راغلی دی هغه دا دی او دا بریکینګ نیوز اشرف جهانگیر قاضي شریک کړ دی جی. اشرف جهانگیر قاضي څوک ته پهله په د باندې خبره کو. اشرف جهانگیر قاضي د امریکا کې په انډیا کې او په چاینا کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. په دریو ملکونو کې په امریکا کې په چاینا کې او په انډیا کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. نو اس کې د شي د سره امریکا کې چې کوم د تعلقات جوړ شوي دغه په ذریعہ د لسنه معلومات راغلي وي چې ډونلډ ټرمپ عمران خان ته هم د خپل صدارت په تقریب کې د شرکت کولو انوایټیشن ورکړي جی. اوس ډونلډ ټرمپ په 20 جنوري 2025 باندې د خپل د صدارت د صدر جوړېدو چې کوم حلف ته ابو چتای په 20 جنوري 2025 باندې با د امریکای نوې صدر ډونلډ ټرمپ جوړیږي جی او باقاعده به د حلف اوچتای. ډونلډ ټرمپ عمران خان ته هم دعوت ورکړي. دا خبر چې کوم دی اشرف جهانگیر قاضي صاحب دا خبر جاری کړی دی. نو آیا عمران خان خو په جیل کې دی. عمران خان هو کرنټلی دا وخت په جیل کې دی او 20 جنوري کې لوز هم ټایمز ته چون کې دار ستم د دسمبر میاشته دینه پس بل میاشت کې هم شل ورځې دي. نو ډیر ایکسپرټس چې کوم دي ماهرین چې کوم دی دا خبره کوي چې کې د 20 جنوري پورې عمران خان رها شي وي او دغه ډونلډ ټرمپ په دغه کې شرکت هم وکي. ډونلډ ټرمپ د انوایټیشن ورکي او د په دغه تقریب کې شرکت هم وکي. نو د کې خلاص ریالټي نشته خو بل طرف ته د عمران خان چې کوم کیسونه دي غټ غټ کیسونه هغه سماعت د لپاره هم مقرر شوی دي چې پاره کې د 9 مې کیسونه هم دي. د عمران خان چې کوم درخواست د الیکشن کې چې کوم داندلی شي او 8 فروری الیکشن کې د غي حواله سره هم عمران خان درخواست ورکړو. ډیر اهم کیسونه د عمران خان سماعت د لپاره مقرر شوی دي. نو سپراتلون کې ټایم کې پته لګي چې آیا 20 جنوري 2025 پورې به عمران خان رها شوی وي کنه او کچر عمران خان په جیل کې وي او ډونلډ ټرمپ اغلا د دغه تقریب انوایټیشن ورکی. نو آیا د پاکستان حکومت په عمران خان پریدي دغه تقریب لکنه دا براتلون کې ټایم کې پته لګي او آیا دغه ټرمپ چې کوم د پاکستان ایکس پرایم منسٹر عمران خان ته د انوایټیشن دعوت ورکړي کنه دا به هم راتلون کې ټایم کې پته لګي. دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه جی. والسلام.